بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدنا علما. د منګه دا خبره اتره شروع کړې وه چې په علم البیان کې بدرې قسمه بحثونه چلنده بکیږي: تشبیه، مجاز او کنایه. بیا موږ اول د تشبیه تعریف ویلو. د تشبیه ارکان موږ ویلو: مشبه، مشبه به، ادات الشبه، وجه الشبه. دا موږ ویلو. بیا د هغې نه بعد موږ د تشبیه مختلف تقسیمات چې دی دا شروع کړي وو. په هغې کې یو تشبیه مفرد به مفرد او تشبیه د افراد او د ترکیب په اعتبار سره موږ تقسیم چې دا کړو. او دویم تقسیم چې دی موږ د تشبیه کړو په اعتبار د تعدد او افراد سره، او څلور قسمونه. نن سبق کې دریم، څلورم، پنځم تقسیم دی. دا دریم تقسیم چې دی نو دا په اعتبار دا وجه الشبه سره دی. د وجه الشبه دوه تقسیمونه چې دی دا کېږي په اعتبار د وجه الشبه سره دي. په هغې کې نمبر 1 دی په لحاظ د انتزاع او عدم انتزاع. انتزاع ویل کېږي راویستل ته. نو په دې تشبیه دوه قسمونه دي. یو ته ویل کېږي تمثیل او یو ته ویل کېږي غیر تمثیل. تشبیه تمثیل دې ته ویل کېږي چې پای کې دا وجه الشبه د ډیر سيزون نه د متعدد سيزون نه راوستل شوی. تمثیل دې ته وایي چې پای کې دا وجه الشبه د مختلف او د ډیر سيزون نه چې دا راوستل شوی. او غیر تمثیل دې ته وایي چې حادث نه وي. لکه یو شعر دی پای کې دی: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. وقد لاح في الصبح الثريا. لاندې دی حاشیه کې لیکلي دي. زما دې کتاب کې چې کوم حاشیه ده نو په دې کې د لاندې طرف نه دویم نمبر کرخه ولیدو: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. لاح يلوه النصرين سرنا په معنا ظاهر کېدل. صبح خو جو سهار ته وایي. ثریا د ستورو غنګوچې ته ویل کېږي چې ستوري پای کې 15 شپږو اته د سینه راجم شوي. کما ترى رأى يرى فتح يفتحونه. كعنقود ملاحية حين نور. عنقود غنګوچې ته وایي. عناقید جمع ده. ملاحية غټ غټ انګورانو ته ویل کېږي. سپین غټ انګورانو ته ویل کېږي. اوږده نه. او نوره معنا چې کله هغه دغه شي نوره خو روښانه کېدل ته ویل کېږي. دلته کې د معنا دا ده چې د هغې هغه غوټۍ کولاو شي پړقېږي. نو معنا دا ده لفظي معنا وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. وقد لاح في الصبح ثريا. او دای سره ظاهر شوی دی د سحر په وخت کې د ثریا لکه څنګه چې تینې کما ترى لکه څنګه چې تینې كعنقود ملاحية پشان د غسپینو غټو غټو انګورانو د غنګوچي حين نورا کله چې هغه ونچدار شي. اوس ګوره دلته کې تشبیه ورکړې ده د سحر په ټایم کې د ستورو د یوځای کېدو سره. چې کله د ستوري را یوځای شي نو د هغې سره یې تشبیه ورکړې ده په وجه شبه چې نه دا لکه رڼا ده. وجه شبه چې دا څه ده؟ رڼا ده. خو د څه سره ورکړې ده؟ د انګورانو سره. داسې انګوران چې هغه تک سپین وي او هغه دغه د جوړ دغه څه ورته وایي دا غنګوچې چې نه انګوراني غنګوچې پای کې لکه یو بل داسې یو د بل پاسه دغه پرتی یو هغه کله غونچې کله هغه پړقېږي. نو د دغې انګورانو
د دې غونچکو د دې د سپینو پړقېدو تشبیه ورکړې ده د دې سره تشبیه ورکړې ده د ستورو نو دلته کې دا وجه شي به چې ده که نه دا لکه د رڼا ده خو رڼا داسې عام رڼا نه ده بلکې انګوران او د انګورانو غټ غټ ګنګوچي او با ګنګوچي کې د هغې هغه کم رڼا چې ده دقه ته مراد نو دلته کې دا وجه شي به د څو څیزونو نه چې دا جوړه شوې ده نو دا وینقسم باعتبار وجه شبه او تقسیمیږي دا تشبیه په اعتبار د وجه شبه سره الی تمثیل و غیر تمثیل تمثیل او غیر تمثیل ته فالتمثيل ستوي لګي ما کار وجهه منتزعا من متعدد چې وجه شبه پای کې د متعدد ناظرین سنن جندا راوستل شوی ک تشبیه ثریا لکه تشبیه ورکول د ثریا د غستور دی دا ته ویلېږي جمګټه ده بعنقود العنب المنور په داسې انګورو غنګوچې سره چې هغه روښانه وي پړقېږي هغه پوه شوئ وغیر تمثیل غیر تمثیل څه ته وایي ما لیس کذلک چې هداسې نه وي یعنې په هغې کې دا وجه شبه د ډېرو څیزونو نه وي راویستلی شوي پوه شوئ لکه که تشبیه النجم بالدرهم لکه ته النجم کدرهم چې دا ستوري دې سړي لکه درهم په شان دی لکه څنګه چې درهم چې نن دا غونډ منډه او څنګه چې درهم چې نن دا پړقېږي او سپین دی دغه شان د ستوري چې دا سپین دی نو ځل لګي لکه د سپینوالي کې تشبیه ده وجه شبه به سپینواله لري او دا سره جوړ شوی نه ده لکه پوه شو مې باندې ها لکه پوه شوي دا دویم تقسیم وینقسم بهذا الاعتبار ايضا الى مفصل ومجمل دا د وجه شبه دویم تقسیم دی خو دا دویم تقسیم چې نه دا عادت الشبه د ذکر او د حذف په ذریعه سره دی چې کله کله دا عادت الشبه چې نه دا ذکر شوی او کله کله نوی ذکر شوی لکه پوه شو مې معنی عادت الشبه نو وجه الشبه عادت الشبه د لاندې دی چې کله پکې دا وجه الشبه ذکر شوی او کله پکې دا وجه الشبه ذکر شوی نوی فالاول ما ذكر فيه وجه الشبه اولنې مفصل څه ته ویل کېږي چې باندې وجه شبه ذکر کړل شي مفصل معنا په تفصیل سره ذکر کړل شي او مجمل چې باندې وجه شبه ذکر شوی نوی لکه د الاولنې مفصل لپاره مثال لیکل وثغره في صفاء وادمعي كالآلي وثغره او زما د محبوبه غاخونه فی صفاء فصفائے کې وادمعي او زما اوخ کې دموع جمع ده کلو الی پشان د ملغلرو دي لکه وای څنګه چې ملغلری دي کنه تک سپینی دي ورنی دي دغه شان دي زما د محبوب د غاخونه او زما د دغه اوخ کې دا په صفای کې جندا یو شان دي نو دلته کې وجه شی بس شره صفای نو وجه شی به کې ذکر شي د مفصل له او کله کله بکې دا وجه شی به جندا نه ذکر شي والثاني ما ليس كذلك انه في الكلام النحو في الكلام كالملح في الطعام چې لکه نه په کلام کې دې لکه څنګه چې مالګه د په خوراک کې جننه مالګه جنن دا نه نو که هر قسم خوراک خو چې کله به مالګه نه به خوند دی مزه نه دغه شان دي ته کلام و کلام عربي او بای کې ته نه وي رعایت نه ساتي خیال بګ نه ساتي نه کلام دي سی لګه خوراک چې دا کې به منګي نو دل کې دا نه هو په کلام کې رسته لکه څنګه چې په خوراک کې د مال غره او په سګ ته وجه شی بس شره نو وجه شی باندې ذکر شوی لکه په دې خبره باندې تاسو پوه شولې تاسو پوه شو به باندې ها خادم او لږ وجه شی بس نه لکه څنګه ګوره د خوراک کې مالګه وي نو د مالګه په ذریعہ سره خوراک برابرېږي او د مالګه په چول سره خوراک څه کیږي خرابېږي کنه دغه شانتي په نحو کې په کلام کې ته نه هو خیال ساتي نو کلام برابرېږي او چې په کلام کې ته نه هو خیال نه ساتي نو اخر څه کیږي خرابېږي نو دا دوه تقسیمه په اعتبار د وجه شی به سره خو دا اول نه بلحاظ انتزاع او عن انتزاع او دویم تقسیم دا چې نه په اعتبار د ذکر او د حذف د وجه شی به پوه شئ څلورم پنځم تقسیم دی چې په تشبیه کې به پنځه تقسیمات کوم کنه نو دوه تقسیمه د طرفینو په اعتبار سره دوه چې نه دا څه په اعتبار سره شول وجه شی به او اخرنه تقسیم چې نه دا ادات شی په اعتبار سره دی
ادات الشبه په اعتبار سره هم دوه قسمونه دي، یو ته مؤکد وي یو ته مرسل وي. مؤکد چې پای کې دا ادات الشبه حذف کړی شوی، او مرسل چې پای کې ادات الشبه جنده ذکر شوی. ادات الشبه خو پیژنې کنه، هغه کاف او کأن دا ادات الشبه کنه، نو چې کله پکې دا حذف کړی شوی نو دا مؤکد او ما حذفت اداته چې هغه ادات جنده شوی حذف کړی شوی. هغه هو بحر فی الجود، هو بحر فی الجود، هغه پر سخاوت کې د سیره لکه سو دریابو. نو دلته مشبہ مشبہ به څه شری هو څه شری هو مشبہ او بحر څه شری او فی الجود څه شری وجه شبه. ادات الشبه پکې حذف کړی شوی دی. او دې ته مؤکد څه کوي کنه چې گویا کې ګوره پدې کې دا تشبیه دا دومره لکه مضبوطه ده چې بری کا ادات الشبه ذکر کول دا ضرورت شته نه، مضبوطه ده پختګي پکې ده. او مرسل چې پای کې دې په دونه پختګي نه و مالې څه کذا به کذالک نه هو کل بحر کرمن لګلګي هغه پشان د دریاب د په سخاوت کې. نو دلته کافر په تشبیه چنده سره ذکر شوی ده. پوه شو ویلې معنی نه مؤکد او مرسل. مؤکد څه ته ویل کېږي چې پای کې ادات الشبه ذکر شوی نه وي، او مرسل څه دا وای مؤکد خو یو دا دی او یو بل مؤکد هم دی چې پای کې د مشبہ به نسبت شوی مشبہ ته، مشبہ به نسبت شوی شته و من المؤکد اذا مؤکد نه یو دا دی ما اضيف فيه المشبہ به الى المشبہ چې پای کې د مشبہ به نسبت شوی شته لګوي. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. والريح تعبث بالغصون، والريح ريح مفرد ده، رياح جمع ده، هوا قالوا توليكي تعبث عبث يعبث فتح يفتحون بمعنى لبي كول حركات كول. بالغصون غصون ده غصن جمع ده، غصن خاختوي غصون جمع. وقد جرى جرى يجري ضرب يضرب معنا ظاهر کېدل. ذهب الاصيل على لجين الماء. ذهب سروزر ته ویل کېږي اصيل سبحان الله بكره واصيلا. اصيل ماقام نمازګر او ماقام ټیم کې چې کم لکه ځړواله پرې نه کې نه راغله نور د پریوتونو مخ کې نه تاصیل وای. لجين الماء لجين دا ته وای سپین زر ده. نو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء. او دا هوا لوبي کوي حرکت کوي په دې خاخونو سره. وقد جرى په تحقیق او حال دا چې ظاهر شوی دي یا به هغه وخت چې ظاهر شي. ذهب الاصيل د ماخامغه سونا على لجين الماء د اوبو پاغه سپینو زرو باندې. وزدل کې تشبیه د چا سره ور کړی دا دل کې دا هوا دل کې دا دغه نه دا هوا چې وای کله پرې خاخونو باندې د ماخام ټیم کې چې کله دا هوا په خاخونو هوا زی او حرکت کې دا خاخونو جنده په حرکت کې کوي او لقي وای دا د ښکاری کنه. ذهب الاصيل لك څنګه چې د ماخام په ټیم کې جنن دا سره زر ښکاری څنګه چې په اوبو باندې لکه څنګه چې د ماخام دا سونا د سپینو زر اوبو باندې جنن دا د کیږي خوېږي ظاهريږي. نو دل کې مشبہ به دا ذهب ده، ذهب څه شری او اصیل جنن دا مشبہ ده. اصیل ماخام ټیم ان د ماخام ټیم کې وې د ماخام ټیم د څه پړقېږي لکه څنګه چې سره زر پړقېږي. د ماخام ټیم د څه پړقېږي لکه څنګه چې څه پړقېږي سره زر پړقېږي. د ماخام ټیم کې دا ماخام ټیم کې د مازیګر او د ماخام مینس کې ماته سوول چې کله انور پریوزي انور کله زیړ شي نو دا د څه پړقېږي لکه دا پړقېدل څنګه چې پسکې لکه څنګه چې سونه پړقېږي. پوه شو ویلې باندې على لجين الماء. لجين دا سپینو زرو ته ویل کېږي
او ما دا څه ته ویلېږي نو دلته کې د اوبو تشبیه چې نه دای ورکړی دا د سپینو زرو سره چې دا اوبه داسې روښانه دي لکه څنګه چې څه شی دی نو اوبه څه شو او لوجین څه شو مشبه لوجین مشبه به شو او ما څه شو یعنی دا اوبه داسې پړقېږي لکه څنګه چې چاندي پړقېږي نو دا چې نن دا مؤکد دی مؤکد دویم قسم چې د مشبه به اضافت شوی څه ده مشبه ده نو دا ذهب دا مشبه به ده او اصیل څه شی دی مشبه ده پوه شوئ چې دا سپین زر دا سره زر داسې دي ماښام دا ټایم داسې دی لکه سره زر او دا اوبه داسې دي لکه څه سپین زر پوه شوئ دا اوبه داسې دي لکه څه سپین زر نو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء او دا هوا په خاخونو سره دسي حرکت کوي وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء په هغه وخت چې کله د ماښام دا سره زر په چاندې باندې په سپین زر باندې څه کېږي هغه پوه شوئ پرې باندې ها نو دا د تشبیه سبقو دا ختم د تشبیه اقسام دی چې زه په تشبیه په باره کې به درې خبرې به کوم یو ارکانو تشبیه دویم اقسامو تشبیه او دریم اغراضو تشبیه نو اغراض د تشبیه اووه دي دا انشاءالله سبا سبق کې بیا کوم پوه شوئ پرې باندې دا واړو شبه